عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. پکې روکه چې شور نه کوي روی کا. محترم مهاجرینو مسلمانانو ورونو، دا یو ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې په دې ځای کې زمونږه بچو قرآن کریم ختم کړی او بیا هغه بچو الفاظ د قرآن کریم او معنا د قرآن کریم دوره خوند سره وي او داسې صحیح الفاظ ادا کړل چې زه د هغوی استاد ستا د زړه نه دعاګانې کوم. دا د استاد کمالي چې خپلو شاګردانو ته صحیح الفاظ مخی او صحیح معنی و توخی او د قرآن نے خبردار کی. ساسو پدی جماعت کے زرنبی مولائی سے خپل خدمت کئی دی بچو تا دا اللہ کتاب خئی تا استاد دین خئی او خپل ذمہ داری آپ پورا کئی. اللہ دې دلته توفیق ورکړي چې نور هم دغسې دا خدمت جاری وساتي. ما ته خدا پته نه وه چې په دې ځای کې په جومات کې دوره خلک دا دوره مزګزاره دا دوره کشران مشران به راغونډېږي. کله چې ما دا ولیدل نو زه ډېر خوشحاله شوم چې زمونږ د کلي او ګوټې او طرف او په هغې کې هم د قرآن کریم خدمت کېږي او بچي قرآن زده کوي. دا د مور او پلار دپاره هم آفرین او شاباسي دی چې په دې بچو باندې د الله کتاب وایي او د الله کتاب پې زده کوي. دا استاد دپاره او دا بچو دپاره هم یو شاباشی دی چې په دې ځای کې د خدای د کتاب خدمت کوي. الله دې دا خدمت همیشه دپاره جاری وساتي. دا قانون دی چې په دې دنیا کې کله انسانان الله راولېږل او پیدا یې کړل نو دې انسانانو ته الله انسانان برالیږل انبیاء علیهم السلام. دا انبیاء علیهم السلام به هم انسانانو دا دې لپاره چې انسانان د انسانانو په مزاج انسانان د انسانانو په خبرو
انسانان د انسانانو په کارونو باندې ښه پوهیږي. د انبیاء علیهم السلام به ماسې خوراک کو څنګه چې به عامو خلکو خوراک کو. د انبیاء علیهم السلام به ماسې ضروریات پوره کول څنګه چې عامو انسانانو به خپل ضروریات پوره کول. د عامو خلکو په خیال کې دا چې پیغمبر به هغه څوک چې هغه خوراک نه کوي. پیغمبر به هغه څوک چې هغه بازار ته نه ځي یا به کار نه کوي. دا به یو بل مخلوقي یو بل شان ته به وي او د دې وجه به اعتراض کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق. دا څنګه پیغمبر دی چې خوراک کوي؟ دا څنګه پیغمبر دی چې په بازار کې ګرځي په کوڅو کې ګرځي؟ هاوی که پیغمبر به چته یو جدا شي نه پیغمبر به چې الله را لېږه نو هسې به را لېږه څنګه چې عام انسانان به وو او پیغمبر به هسې ژوند تېرو څنګه چې عامو انسانانو به ژوند تېرو. د پیغمبر به هغه ضروریاتو څنګه چې د عامو انسانانو به وو خو یو فرق به وو. هغه فرق به دا و چې پیغمبر به برګزیده انسانو دا به غوره انسانو په انسانانو کې د عمل د کاریکټر د کردار هغه د نورو نه بدلو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله راولېږه نو د چا ذهن منله او د چا نه منله. ځکه یو یتیم بچی و پلار یې مخکې وفات شوی و دا د پیدایش نه مخکې هغه لا ماشوم و د شپږو کالو چې مور یې وفات شوه نیکه یې پرورش کو هغه وفات شو تره یې پرورش کو هغه وفات شو. که زمونږ په پښتنو کې وی نو ای به وي چې دا سپېره دی او دا بدقسمته دی معاذ الله خدا الله مخلوق ته خیله چې زه چا پرورش کوم زه چا تربیت کوم زه چاله پیشوایی ورکوم نو هغه بیا هیڅ چا ته ضرورت نه یې زه هغه له مقام او حیثیت ورکم. دا پیغمبر و چې کله الله مقام ورکه حیثیت یې وله ورکه نو عرب د اقتدار او د مشرت ډېر شوقیانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه ورته وي زه تاسو ته یو خبره کوم هغه وایي د ټولو عربو مالکان به شئ یو عجم به ستاسو خپو کې پرېوځي. هغوی وي دا څه خبره ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وي قولوا لا اله الا الله دا وایي چې بې د الله نه بل حاجت پوره کولو واله نشته. ځکه چا د لات عبادت کو چا د منات عبادت کو چا د عزا عبادت کو. لات یو نیک سړی و چې هغه به حاجیانو لا ډوډۍ ورکوله ستوان به یې وړول هغه به یې ورکول. کان رجلا یلت سویق للحجاج او چې کله هغه مړ شو خلکو د هغه شکل جوړ که او د هغې عبادت یې شروع که. لکه زمونږ په ملک پخوا قبرونو ته به یې سجدې کولې قبرونو له به یې چرګوړي بوتلله حلوا او پراټې به یې وړي او قبرونو ته به ناستو. کله چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو مقام ورکو نو عربو چې وکتل نو یو دعوه وکړه چې زه هم پیغمبر یم. اسود انسی دعوه وکړه زه پیغمبر یم. مسلمة الکذاب دعوه وکړه زه پیغمبر یم. یو ښځې پکې وي زه هم پیغمبر یم. وی په سړو پیغمبري ختمه شوې ده او په ښځو خو نه ده ختمه که نه. وی زه هم پیغمبر یم. ځکه هر چا دې ته کتل چې دله الله یو مقام ورکه یو حیثیت ورکه
نو چې څوک پیغمبري نو بس داغه به دا مقامي نو هغه د هغه مقام د پاره د هغه ګټې د پاره د هغه حیثیت جوړولو د پاره دعوه د پیغمبرای وکړه لکه په دې وخت کې یو سړی په هغه الله فضل وکړي هغه مولایي نو بل وایي دا خو جوړ دی مولایي کې چل دی نو هغه وایي زه هم مدرسه جوړوم نو بل وایي زه هم جوړوم بل وایي زه هم نو بیا پکې غویمي پرځولي نه دا په دې نه ده دا چې الله چاله یو مقام ورکوي یو حیثیت ورکوي نو هغه له یو مقام او حیثیت ورکړي مسلمة الکذاب دعوه وکړه زه پیغمبر یم نو هغه ووژلی شو اسود انسي دعوه وکړه زه پیغمبر یم نو هغه ووژلی شو دغسې د هغه یا مقام او حیثیت جوړ نه شو بلکې هغه نور هم ذلیل او رسوا شو رسول الله وسلم چې کله الله پیغمبر کو نو د هغه ډومبای خبره دا چې د خلکو عقیده سمه کا او دا خلک د الله سره وتړه چې د الله عبادت شروع کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عربو ته آواز وکړو قولوا کلمتان تملکون بها العجم وتدینوا لکم بها العرب و عربو یو خبره درته کومه هغه وایي تملکون بها العجم تاسو به د عجم مالکان شئ وتدینوا لکم بها العرب عرب بس تاسو خبو کی پریوزی عرب وی کومه خبره ده چې هغه باندې موږ له دوره لوی مقام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی قولوا لا اله الا الله وای چې بيد الله نه بل حاجت پورا کولو والا نشتا الہ هغه چاته وی چې حاجتونه سر کوي حاجت پورا کوي ډاکټر دوايي ور کوي حکیم دوايي ور کوي خو حاجت نشي پورا کولی لولو بادشاہانی هغه ته سرجنان او ډاکټران ناستي او سایوخیږي حاجت پورا کولو والا یو الله دی خراب راولګیدل نو هغه حاجت روان بغیر د الله نه بل څوک نیول چا یو زیارت ذمہ دار نیولې او چا بل نیولې او چا بل نیولې نو قرآن په هغه ارادو کو او الله وی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم یقینا هغه کسان چې تاسو بغیر د الله نه را مدد کوي ستاسو غونډه کې بندګان دي فدوهم فاستجيبوا فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين زیرا مدد گئی غیلارا ستاسو سوال لی منظور کی کہ تاسو رشتینی آئیو ذرا مدد چی ورطا ہوا آیا او ستا حاجت او ستا سوال لی سر تا ورسائی اب یا وی اللہم ارجلو یمشون بها آیا دضیخ پیشتے چتلل گئی باغی باندی ام لهم یدی یبتشون بها یاد دای لاس ته چې نیول گئی باغی باندې ام لهم آذان یسمعون بها یاد دای غوږونه چې اوریدل گئی باغی ام لهم اعین یبصرون بها یاد دای سترګې چې لیدل گئی باغی باندې هغه تاسو چې را مدد کوی را مدد شي ورته وای خپېش ته چې تاسو غراشي زمونږ په دې ملک کې پخوا چې چا نه په تنور باندې ډوډۍ پرېوته نو مې وی پیره بابا په نکاح را مدد شي که سکار به کو لوی ځوان په نکاح را مدد شي نو پیر بابا چې را مدد کیږي او را رسی نو په خپل راځي کنه په لاسو نیول کوي که په غوږونو اورېدل کوي که په سترګو لیدل کوي دا خو انسان کوي خو چې مخامخي
یا ټلیفون وارلسی نو چې دا نه نو بغیر د دینه خو الله اوریدونکی دی بغیر د دینه الله لیدونکی دی بغیر د لا ظاهري لاسونه الله نیونکی دی بغیر د ظاهري خپونه الله تلونکی نو تا د الله صفت غلا ورک او دی ته وای شرک او شرک داسې او مرض دی چا چې شرک وکړ نو الله وای ان الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء یقینا الله بخنه نه کوي چې شرک وشي د الله سره او بخنه کوي د هغه ګناهونو چې سوا د شرک نه ایجاد چې خوښ شي ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا چا چې د الله سره شرک وکړ تحقیق سره د ګمراه شه په ګمراه لري باندې د حق نه شرک چې وکړه الله وایي زه نه بخښم چې وایي پیره بابا په نکاح را مدد شي لوی ځوان را مدد شي دې ته وایي شرک او چې په دې عقیده مړ شه الله یې نه بخي او چې چا دا عقیده راله نو د هغه نکاح مات شه اولاد ارامیان پیدا کی او هغه جهنمي شه دا دوره ناکاره عقیده وه دا دوره غلط عقیده وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راولګي دا ولې د دې رد وکړه بلکې الله ځای په ځای چې کله دې ذکر کوي نو الله ځای په ځای باندې د دې بیان کوي الله وایي ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو بغیر د الله نه را مدد کوئ چغې ورته ووایه ستاسو سوال نشي منظورولی ستاسو فریاد نشي منظورولی ولې را مدد کوئ ولې ورته چغې ووایي زمونږ په دې ملک کې دا عقیده عامه وه او چا چې به یې وي تړله نو اول به پینځو پیرانو طرف ته مخ که داسې ګوتې به اوچوپلې هغې ته به سلام وکړه وی که دا نه کوو نو بیا مې غویې پالیا کېږي دا عقیدې وې ما ته یاد دي زه وړوکی وم او دغه بادو بابا چې دی دا سړی چې کالج ته خېږي دا د بادو بابا و او په دې کې چرګوړي پراته وه حلوا پرته وه پراټې پرتې وې او ښځې راغلې وې هغه یوه ته ناستې وې او دا غرګوټي او دا ګټې په ځان مخلې دې ملک کې شرک عقیده عامه وه دا الله احسان و دا الله مهرباني وه هغه شرک ختم شو کله چې شرک ختم شو نو شیطان بیا بله لوبه را شروع کړه هغه دا چې خلک یې په رواجونو په رسمونو او په بدعاتو اخته کړل مړی به وشو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اسرعوا بالجنازه زر جنازه ګوی د مړي اسرعوا بالدفن مړی زر ښخوئ نو زمونږ په دې ملک کې مړی به وشو مازدیګر به څوک مړ شه نو هغه به ایښی و او یې به شپه ورته روړی او بله ورځ به بیا ماسپښین ښخو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې مړی وشه نو زر یې ښخ که او موږ چې چا په مذهب یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو هغه وایي اذا مات المیت فی اول النهار فلا یقیلن الا فی قبره کله چې مړی سهار وشو غرمه به نه تیری مګر په قبر کې واذا مات المیت فی آخر النهار فلا یبیتن الا فی قبره او چې کله آخر د ورځې کې مړی وشه شپه به نه تیری مګر قبر کې نو دی به مړی ایښی او بیا به یې ورته جړل حالانکه حدیث کې راځي ان المیت لیعذب ببکاء اهله
چې یو مړي پسې خلک چغې وباسي سان دی وی یو ځان ټکوي نو هغه مړي له سزا ورکولی شي چې تا په ژوند ولې منع نه وه کړې ته چې بیمار وي تا ولې وصیت نه کو چې زه مړ شم نو ما پسې به چغې نه وباسئ ما پسې به ځان نه ټکوي نو چې تا وصیت کړی بیا ته معذب نه او که تا وصیت نه کړی او ته مړ شوې چغې در پسې وباسي او ځان ټکوي نو تاله به سزا در کولی شي او حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ زمان ندی زوی شفارس نو کوما چاچ پیغام کی مخونا اٹھا کولا چاچ سان دی ویلی چاچ گریوان نو شلولا او چاچ اگا چغی والی چغی دی جاہلیت نبی علیہ السلام وی زبی شفارس نو کوما نو زمان با ملکی چی با غمو شو نو خزو با پزان را باندی کری وی گریوانو نا بی شلولا سان دی بی ویلی علالوی لوی چغی بی استی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زبی شفارس نو کوما زمان با ملک داوا چه مره باوشو بی بی آلک ورڑون بی ما خامی سپور نشی خیرات ور پسی ہوکا زمان بابا کورنٹ کی سممندان اسیدل او غیل ازمکا ور کڑی وا یو رضا نیک راگی زمان ماما و محمد شاہ ماما اللہ دیو بخی نو آگا تیوی اللہ نیکا زر راشا پلار می مرشا اوگا ساروی راوالا نو آگا ورطوی ساروی ولی راوالا ما زای خوشتے ویندن ساروی راوالا خبری با بیا کو آگا لال دا آگا یو کلبوائی او سنداو آگا راوستل آگا ساروی خبل دی ارٹتا کله چې خپل خپلوان خبر شو آگا رال الغملا نو پا دی غوجلو بدا سی ورنه لگا ڈاکا چی راغلی او ساروی قتل او تپوس وی کو اگا ساروی سشو نو اگا ورطوی آخو زما پلار بیمارو ما والا علاج کو پیسے وینا همی خرس کردی دی ونو اگا سنداس شو ابا ہوتا اگا میم خرس کردی غم چی ختم شو خلق واپس لانگو اگر آگے پا سلور مرز محمد شاہ ماتے وی ساروی راولا گندارا لطولا لالولا زیادی زمانگ دے ممندو دار رواج دے چگا موشی نو ساروی با طولا لالی او خیرات با کئی طول جنازی والا نو زخو پنج پیر تا شکر دے رالما دے دی مسئلونا خبر شما دے پنج پیر زمانگی تا چراشی عقیده هم سمشی عمل هم سمشی رواجون هم سمشی دا دا پنجپیر دا زمکی کمال لی پکینا چه مره باوشو بی بیالا گوری می ما خام ور بسی خیراتو کا اسی لوری خاک که اوچ لرگی خاک که ایسی ور بسی و نکرل تو دا پیغمبر پاک نخپوئی گی دا نبی اسلام دا ترزی وفات شو او نبی علیہ السلام راگے نورو توئی اسنعو لآل جعفر انتواما فإنهم قد اتاهم ما يشغلهم دارد جعفر بچولا ڈوڑای پخا گئی اگئی تا کم راگل ویگئی مشغولا کری تاسو اللہ ڈوڑای ور گئی دا پیغمبر پاک طریقہ داوا چا کرگموش گاونڈیان بو اللہ ڈوڑای ور گئی ابا کور کی اورم نبالی او دای بسکونه دا غی ساروی بے علال که ابیا بے علال گوار اسخات نو صابون باو گورا باوا کپڑا باوا پیسی باوی او دا جنازی زائتا بے رالل ابیا با چاپی رناسو یو بلتا بے بخل را بخل او بے داس خات دے مڑی داس خاتو ننو سخات خدا دے یو سڑی نموز روجہ کزا شوی دا آغا مر شو داغی فیدیا راوالا
ستا گاونډ کې عاجزان دي، کلي کې عاجزان دي، ملا عاجز دی ولا ورکاو چې زما په شانتي نه کېږي پې مه ورکو. نو هغه یې له ورکه هغه فدیه، خو دا نه چې ملا دې مالدار یي هغه دې په جیب کې اچوي. د صابون چکای به په جیب کې اچولې وي، ګوړه به یې اچولې وه، چای به یې اچولې وه، صرف پای به یې د کور و. مولوي صاحب به مزې وي. قرآن کې الله د دې ذکر کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان وایمان والو، یقینا ډیر د مولیانو نه او د پیرانو نه. ملا زه ویم ښه، خو یو حق پرست مولیان یو باطل پرست. الحمدلله د پنجبیر هغه حق پرست دي. یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو ان کثیرا من الاحبار والرهبان، یقینا ډیر د مولیانو پیرانو نه لیاکلون اموال الناس بالباطل، خوري مالونه د خلکو په باطلو طریقو. باطلې والا بلا جوړې کړي دي. اوس خو یو آسان کار دی، مدرسه جوړومه. نو یا په سوال باندې به ځمکه غواړي، په سوال باندې به بیا سیمنټ غواړي، په سوال به سی غواړي، په سوال به چاندي کوي. مدرسه جوړو، خدای دې تا د دې مدرسې سره غرق کړي چې اوس دې نه راسي مه یې جوړو که نه. او چې ته یې جوړه کړې نو که بیا څوک در سره امداد کوي نو کوي دي، او که نه کوي نو نه دي کوي. بس مې یې چلوه. جومات کې کښېنه او خلکو ته قرآن ښیه، جماعت کې کېنه او خلکو ته دین ښیه. دا جماعتونه لږ دي، دا اصل کې دکاندارای شروع شوي، خلکو دکاندارای شروع کړي، هغه دین یې هم بدنام کو. او دا د دین د بدنامۍ دپاره لارې دي. خلکو مال خوري په باطلو طریقو. ویصدون عن سبیل الله، او خلک بندوي د الله د کتاب نه. چې څوک قرآن لذي نو ورته وایي مزه، څوک قرآن زده کوي نو ورته وایي مه زده کوه، دغه ځای ته مه ځه. او دا ډېر ګران کتاب دی او دا نه زده کېږي. د قرآن نه خلک واړول، د دین نه واړول. او دا چا؟ دا هغه ناکاره مولیانو، هغه ناکاره پیرانو. الله دې ته موږ وساتي. محترم مسلمانانو ورو، خپل بچو ته قرآن وښیئ، بچی د قرآن نه خبردار کړئ، جماعتونو ته یې راولېږئ، او هغه ملا ته یې کینوئ چې هغه دین د الله د رضا دپاره ښیي. هغه ملا ته یې کینوئ چې هغه درته دین ښیي او په دین درنه ګټې نه کوي. هغه ملا ته یې کینوئ چې هغه تاسو په دین باندې پوهېږي او په دین هم خبردار کړي. نن دې بچو قرآن کریم ختم که څومره خوندې کو، او دې ځای یو ملا ناست دی جومات کې، هغه درته قرآن ښیي. ډېر به وي چې د هغوی به ده ته هم سود نه وي چې دا ولې دی قرآن ښیي، دا ولې دی بچو ته قرآن زده کوي. دا بچي چې د قرآن نه خبردار شو، دی به خپله بیا هر یو به تاسو له امامتي کولی شي، هر یو به تاسو له جنازه کولی شي، هر یو به مړه لامبولی شي، هر یو به د دین نه خبرداري، بل ته به محتاجه نه وي. دا نه چې هر یو بچی دې ملا شي. ملا هم دغې ته وایي چې قرآن یې زده که او د قرآن نه خبردار شه، سبا به نورې فتنې پې نه راځي، او دا به ستاسو د خیرخواهۍ لاره وي. د دنیا د خیرخواهۍ به ومي او د آخرت د خیرخواهۍ به ومي. زما دعا ده چې الله تاسو ټولو ته خیر ورسوي. ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په هغې کې الله د دې بیان کوي چې د قیامت پر ورځ د چا عمل به دروي، د چا عمل به سپکي، او د چا عمل چې سپکي نو د هغوی مخونه به اور پړسولي. تلفظ وجوههم النار، مخونه به یې اور پړسولي. وهم فیها کالحون، او دی به په دې کې بد شکلی، دا شکل به روان شوی. نو الله به ورته وایي الم تکن آیاتی تتلی علیکم، زما آیاتونه په تاسو نشو لوستی،
نو زما آیاتونه چلوسته شو تاسو باندې فکنتم بها تکذبون تاسو داغي تکذیب کو تاسو ته قرآن ویل شو او تاسو نه منه تا داغی نه مخړو قالو ربنا غلبت علينا شقوتنا دای به واره به زمونږه مونږه باندې بدبختی غالبه شوی وه مونږه ډېر بدبخته وو وکنا قوما ضالین او مونږه قوم ګمراهانو ربنا اخرجنا منها الله مونږ د دې جهنم نه وباسه فإن عدنا فإنا ظالمون که مونږ بیا دا کار وکړو چې قرآن مو نه وي او قرآن هم زده نه کړو موږ به ظالمان یو الله به یخسؤ فیها ولا تکلمون قریشه سپو خبرې مه کوئ انه کان فریق من عبادی زما د بنیانو یو ډله وه چې هغوی به وي موږ په الله ایمان راوړی الله موږ ته بخښنه وکړي او ربه په موږ رحم وکړي او ته ډېر رحم کوونکی نو تاسو هغوی پورې ټوکې کولې تاسو هغوی پورې خندانې کولې او مسخرې هم کولې نن هم دا ځای دی الله دې موږ د جهنم نه وساتي او الله دې موږ د قرآن تابعدار وګرځوي زه ډېر خوشحاله یم چې په دې جومات کې داسې د بچو الفاظ د قرآن وي چې زه ورته حیران شوم ډېر ښایسته طریقې باندې او دا د استاد محنت دی بیا ترجمه یې وکړه ډېر په خوند باندې الله د دې بچو په زندګۍ کې ډېر خیر او برکتونه واچوي الله دې ستاسو کورونه د خیرونو او د برکتونو ډک کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دا لږ انعامونه دي دې بچو له ورکو او بیا دعا کوو